وایي چې مشر خور ته دا ویل چې زما دا سر مالش کا، نو مشر خور باندې سر مالش کول یا بر کار کول لا څنګه دي؟ کوشش کول پکار دی چې دا اونکي، کوشش کول پکار دی چې دا اونکي، ځکه چې شیطان سړی خطا کولی شي. یو کس وایي چې داسې وکیل جوړول شرعاً چې موکل وکیل ته ووایي چې ما دپاره د فلانکې شی واله او په دومره ګټه باندې بیا خرڅ کا یا یې چاته په اجرت باندې ورکا، موکل پې باندې قبضه نه کړي. وکیل ته دا اختیار ورکول دا جایز دي، لیکن دا دوه خبرې جدا جدا شو. یو دا شی واخله دا بیل وکالت شو، بل دا شی خرڅ کا دا بیل وکالت شو، جدا جدا خبرې. او ګټه متعین کول دې کې لوګونه سوچ پکار دی، ځکه چې ضرور نه دی چې په هماغه نفع باندې واخلي. یو کس وایي چې سر پټول دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم سنت دی که نه؟ او دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم سنت دی، لیکن دا سنت هغه نه دی چې بغیر د دې نه مز نه کېږي، مز کېږي. لیکن علما وایي چې کله دا عادت جوړ کو نو مکروه شي، او کدی ته سپکو قتل چې سر پټول تسپک ګوري، سرتور سر ساتلو ته ګوري، دا په مکروه تحریمی کې مبتلا شو. یو کس وایي چې په موبایل کې د قرآن پاک تلاوت چې سړی ملاس وي ملاس او یا بې اودسه وي اورېدی شي او که نه او اورېدی شي. بل تپوس یې کړی دی چې د ماسپښین 4 رکعاته سنت د چا نه پاتې شول د فرضو نه مخکې چې کوم دي، نو دی به بیا د فرضو نه پس دا څنګه ادا کوي؟ اول به دا سنت کوي که اول به 2 رکعاته بعدیه کوي؟ نو دواړه طریقې کولی شي، په دې کې خاص متعین طریقه نه ده، لیکن بهتر دا ده چې اول 2 رکعاته سنت وکړي چې هغه هم بې ځایه نه شي، بیا په هغې پسې 4 رکعاته وي. یو کس وایي چې مونږ داسې اورېدلی دي چې کوم سړی په جومات کې وي او دی د مؤذن اذان اوري، نو دی به د اذان جواب همدغسې ورکوي لکه څنګه چې مؤذن وایي، یعنی حی علی الصلاة په ځای به دی هم حی علی الصلاة سره جواب ورکوي او حی علی الفلاح ویلو سره به حی علی الفلاح سره. او چې کله د جومات نه بهر وي نو بیا به لا حول ولا قوة الا بالله. نو دا متعین نه ده، په حدیثو کې دا دواړه راځي. حدیث مبارک رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای چې کله مؤذن اذان کوي فقولوا مثل ما یقول، نو چې څنګه مؤذن وایي همدغسې وایه. د دې حدیث تقاضا دا ده چې حی علی الصلاة او حی علی الفلاح وایه. البته د صحابه کرامو نه وضاحت شته، د ډېرو صحابو نه، په هغې کې یو حضرت معاویه رضی الله عنه دی چې هغوی به کله حیالتین مؤذن وی نو بیا به لا حول ولا قوة الا بالله. یو کس ویلی دی چې د دارالایمان کتبخانه د عوام الناس او طلباو علماو د استفادې دپاره ولې بنده؟ مونږ څو ځله رالو لیکن دننه هغه بنده وي، دروازه بنده وي، اجازت نه میلاوي. د هر یو څیز خپل نظام الاوقات وي، هغه نظام الاوقات تپوس وکړه، په هغې کې دا کلاو وي، هغې کې مطالعې ته راځه. او علماو دپاره ده، عوام الناس دپاره نه. یو زنانه تپوس کړی دی چې زما خاوند 25 کاله وشول چې هغه زما نه بیل پاتې کېږي، بله ښځه یې کړې ده، هغه د هغې سره پاتې کېږي، او زه خپل خاوند سره صرف په کال کې یو ځل د اختر په ورځ د ملاقات دپاره لاړه شم، لاس ورسره میلاوم. نو ما ته یو عالم ووی چې ته د خپل خاوند سره لاس نشې میلاولی. نو ما زه دا تپوس کول غواړم چې آیا زه د خپل خاوند سره چې د هغه د نکاح نه وتې نیم لاس نشم میلاولی؟ جواب دا دی چې لاس میلاولی شي. او دا سړی دی به په ورځ د قیامت مفلوج راځي. حدیث کې راځي چې د یو زنانه خپله شته دی زړه او د دویمې سره ټول وخت تېروي او د دې تپوس نه کوي. دا انتهایی ظلم دی، د دې ښځې حق تلفي ده، لیکن دا د نکاح نه اوځي نه، دا منکوحه ده، په نکاح کې ده. وخت ډېر تیر شي
او که لږ دې سره نکاح نه ماتېږي، د نکاح ماتېدو خپل الفاظ دي او خپل اعمال دي. طلاق سره نکاح ماتېږي، خلع سره نکاح ماتېږي، طلاق بالمال سره نکاح ماتېږي، خاوند مړ شي هغې سره نکاح ماتېږي، عدت تیر کړي، دې سره نکاح نه ماتېږي. بل تپوس یې کړی دی که چېرې یو زنانه خپل لیور کره لاړه شي نو دې سره د هغې په عدت کې فرق راځي. خاوند یې مړ شي 4 میاشتې 10 ورځې عدت دی، عدت متوفی عنها زوجها، د خاوند د وفات باندې دا د خپل کوره نشي وتی، د لیور کور ته تلل وغیره وغیره دا ټول تک په باندې بند دی. دا به په خپل کور کې دا وخت تیری چې کله دا تیر شي نه بیا بوځي. مختصر سوال راستوي، دا لویه پړپړه ده، دا به څوک یو کس تپوس کوي چې د پټي په ونو کې څومره عشر راځي. بعضې خلک عشر ادا کوي او بعضې نه. که په پټي کې ونې کرلې وي، لکه بعضې ټلونه مونږ کتلي دي چې په هغې کې دا سفیدار وکري ټوله ځمکه کې ودرولي، په دې کې خو هېڅ شک نشته چې د ځمکې زکات یعنې عشر په دې کې شته. هغه ونې چې په پوله باندې راخېږي، توت پې باندې راوخته، بګیاڼه راوخته وغیره، علما وایي چې په دې کې عشر نشته، اصل په هغه فصل کې دی چې کوم فصل په ځمکه کې کوي. یو کس وایي چې دغه کس بل سوال دا کړی دی چې دلته د جمعې چې کله مونځ ودرېږي نو کله مخکې صف کې ځای وي، نو شاته صف نه یو سړی هغه مخکې صف کې خالي ځای ډکولو دپاره تلی شي او تلی شي، یو صف په مقدار باندې تلی شي، بلکې تلل پکار دي ضروري چې ته مخکې لاړ شي. او که ته یوازې نو بیا خو به خامخا دی، یوازې مونځ کول ستا ټیک نه دي. بیا د تلو طریقه دا ده چې په لار سړی څنګه روان وي داسې قدمونه به نه اخلي، بلکې یو قدم به واخلي دی بل سره به یې یو ځای کړي، بیا به بل قدم واخلي بل سره به یې یو ځای کړي، بیا به واخلي نو هغه صف ته چې ورسې بیا به نیت وکړي. او نیت دې سره دې تلو سره مونځ ماتېږي هم نه. یو کس تپوس کړی دی، غالباً دی بیګا یکراتی اعتکاف کې و، د شپې یکراتی اعتکاف والو ته مختصر بیان کیږي. په هغې کې دغه کس ناستو بیګا، په هغې کې د سوال او د اشراف او د تمې متعلق خبره کېده چې سوال حرام دی. نو دی تپوس کوي چې د تره نه یو شی غوستل لکه تسبیح او پرفیوم دا سوال کې راځي او که نه. سوال کله داسې وي چې مثلا ستا په غوستو سره هغه کس خوشحالي من غټېږي، دا سوال نه دی، بلکې دا حسن سلوک دی، ښه سلوک کول دی، حسن معاشرت دی، او حسن معاشرت په شریعت کې ثابت. زمونږ خوږ پیغمبر صلی الله علیه وسلم به کله کله ملګري ته صحابي ته ووایي چې هلکه موږ در روان یو، بیا به هغه دومره خوشحالېدو، دومره ظاهره ده د رسول الله صلی الله علیه وسلم په تک سره، نو د الله د رسول دا وینا دا په سوال کې نه راځي. نو که ستا تعلق د تره سره داسي چې هغه ستا په غوستو باندې خوشحالېږي نو دا سوال منع نه دی. بل تپوس یې کړی دی چې کله موږ دارالایمان ته راځو نو په لاره ګرمي وي، موټر سایکل والا را روان بیا هغه ته اشاره وکړو نو هغه ودرو، هغه ته وایو چې مونږ ځان سره سواره که دارالایمان ته ځو. دا سوال کې راځي او دا سوال کې راځي. دا سوال دی ته ځان ته بندوبست وکړه، د موټر سایکل خو نن سبا په کرایه ډېر میلاویږي، دا شنې ټوپۍ چې په سر کړي دا د کرایې دي، نو هغه سره کښېنه، پیسې ورکړه، تا ته به الله اجر درکړي. یو کس تپوس کړی دی چې په پېښور کې د عشر څه شرح ده؟ نهري او باراني ځمکې، پېښور او غیر پېښور، لاهور، کراچۍ، پنجاب ټول یو دي. د الله حکم ټولو علاقو دپاره یو شان دی. په کومه ځمکه چې د اوبخور خرچه کېږي په هغې کې 20 برخه ده، او کومه ځمکه چې باراني اوبو سره اوبه کېږي نو په هغې کې 10 برخه ده. عشر اصل کې 10 برخې ته وایي.
نو چونکې پخوا زمکې دغسې په باران اوبه کېدې نو لسمه به دې ورکوله، 10 بوجۍ غنم وشل نو 9 به دې ځان ته کېښوی، یو به دې فقیر ته ورکوله. او چې کله نهري ځمکه وه خرچه په اوبو راځي، ټیوبویل یا نهر که پېښور وي که بل ځای وي یو شان حکم دی په هغې کې نصف عشر دی، شلمه برخه. بل یو کس وایي چې بجلي مې غلا کوله اوس به زما معافي وشي که نه، چې او هغه عمل پرېږدې توبه وباسې نو بیا دې معافي کېږي، او هغه حق چې تا پورې دی مثلا په بل کې جمع شوی دی چې هغه ادا کړي. یو کس تپوس کړی دی چې یو سړی دی ماسپښین مونځ یې وکړو، بیا د په دې اودس باندې د مازدیګر مونځ وکړو، بیا پې د ماښام مونځ هم کوي، او په دې کې د موبایل هم استعمال کړی دی، او په موبایل کې هر قسم څیزونه کتلی دي. نو آیا دی په دې اودس باندې بیا دا بل مونځ کولی شي؟ او مونځ کولی شي په هغې باندې. مسله خو دا ده لیکن ده ته بل اودس کول بهتر دی، ځکه چې دی کله بل اودس وکړي نو د ده د نظر غلط استعمال په موبایل کې چې څومره شوی دی، الله جل شانه به ورته د اودس په برکت سره دا معاف کړي. او که دی اودس نه کوي نو هغه ګناهونه یې جمع کېږي. بهرحال رسول الله صلی الله علیه وسلم په احادیثو کې د صغایرو د معاف کېدو مختلف اعمال ذکر شوي. یو مونځ د جمع سره وکړو بلکې هغې سره معاف کېږي، اودس دې وکړو هغې سره معاف کېږي، یو جمعه دې مونځ وکړو جمع سره جامع مسجد کې، بله جمعه دې وکړو هغې سره معاف کېږي. نو الله جل شانو د معافۍ اعمال ډېرې ښې دي، خو بهرحال اودس چې وکړي نو دې سره د هغه ګناهونه معاف. یو کس تپوس کوي که چېرې یو سړی ټول عمر مونځ وکړي او په هغې کې اشهد ان لا اله الا الله سره دا شهادت دا ګوته مسواکه ګوته دا نه ده اوچته کړي نو دی ګناهګار دی، فاسق دی او که نه؟ نه، بلکل ګناهګار نه دی. دا ګوته اوچتول دا فرض نه دي، واجب نه دي، دا سنت دي، لیکن په دې کې لوی خیر دی. دغه سړی د دې اجر نه د دې خیر نه محروم شو، ګناهګار نه دی. یو کس تپوس کړی که یو سړی ښځې ته وایي که چېرې ما دې کور ته میوه راړه نو ته به په ما باندې داسې لکه زما مور. دې مسلې ته زهار وایي، او د دې تعلق د مجلس سره دی. که هغه مجلس کې د داسې وکل یا د وخت همیشه یاد کړی دی همیشه یې وکل نو زهار به واقع شي، دا ښځه به په ده باندې حرامه شي. داسې خبرو نه ځان ساتل پکار دي، او د علماو نه تپوس کول پکار دي چې کوم الفاظ داسې دي چې په هغې باندې هغې سره په سړي ښځه حرام دي.